أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدقت يا رب العالمين. د دې سورت د مضامینو نه اسې دا معلومیږي چې دا د مکی دور په مکی په آخري دور کې را نازل شوی د حق او د باطل د یو بل سر معرکه بیا په هغه معلومیږي چې په هغه دور کې را نازل شوی چې کله په مسلمانانو ډیره سخته وه او کافرانو مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معجزه غوښتله د خپل خواهش مطابق او مسلمانانو دا یو تمنا وه چې بس معجزه دې راشي خیر دې د دې د خواهش مطابق دي که ایمان نه راوړي نو موږ خو به دې بچو ظلم خو به راباندې نه کوي خو الله رب العزت د هغې جواب ورکړ په دې سره چې نه که دا قرآن چېرته داسې وګرځي چې د دې مړي پرې راژوندي شو هم دا د سړي زامن نه جوړېږي نه سمي 3 آیاتونه دي پکې او 6 رکوګانې دي په دې صورت کې. سورة الرعد رعد ويسبح الرعد ورپسې به راشي سبق کې د هغې د وجې دا نوم دې صورت له ورکړی شوی. رعد یا چې دی وریځې چې دا کوم ګلزار ګلزوي وغیره ګلزار چې کوم وي دې ته ویلی شي او یا رعد د هغې فرشتي نوم د کوم چې په دې باندې مقرر ده لکه علما لیکي چې په قرآن کې الله رب العزت د 6 فرشتو ذکر کړی دی جبرائیل میکائیل او هاروت او ماروت او یو رعد دی او یو بیا رستو په دغه باندې په جهنم چې کوم مقرر ده د هغې ذکر به راشي حضرت مالک علیه السلام دا 6 فرشتو 6 کافرانو پکې ذکر نو دا رعد چې دی دا د دغې فرشتي نوم دی رعد علیه السلام دا دغه صورت په دغې سره موسوم دی. الف لام میم را عامه معنی خو دا ده چې او رایم دا ده صحیح چې الله پویه دی په معنی د دې حروفو باندې ته موږ وایو مقطعات ولې کټ کړی شوي ده دا حروف چې کله موږ داسې نور څه ځینو کې ذکر وي نو بیا یې موږ یو ځای وایو او دلته بیا موږ جدا وایو الف لام میم را جدا دلته وایو نو مقطعات ورته ویل شي او نور مخففات دي دا څنګه چې ډي سي او ډي اس پي وغیره یو لفظ یې راغشتي یا مردم شمارې کې چې رالي نو هکه شان چې دی اصل معنی باندې الله رب العزت پوهې دی. مفسرین معنوي 2 نمبر یعنی ثانوي معنی یې کوي 2 نمبر او هغه دې صورت ته ګوري نو د هغې نه معنی روباسي نو ته دا نشي ویلی چې دا اصل چې د الله کومه معنی مراد ده نو هغه ده نه خو بس ثانوي معنی هغې ته ویلی شي چې هغې د خپل رای مطابق نو هغه یو معنی کوي لکه د دې معنی یې کړې ده چې الف معنی اسرار او لام معنی لطیفه او میم معنی چې دی مکارمه او را معنی چې دی رؤوف رشد را معنی رشد الف معنی شو اسرار او لام معنی شو لطیفه باریک چې کوم شي او میم معنی مکارمه شو اعلی او را معنی رشد شو نو معنی شو په پښتو کې اعلی باریک رازونه د هدایت الف لام میم را اعلی او باریک رازونه د هدایت نو که څوک داسې وي چې دا اصل معنی خو ما درته ویل چې الله پوهه دی په معنی د دې حروفو باندې معنی نه ده خو دا مفهوم موږ وایو.
الف لام میم را اعلی باریک رازونه د هدایت تلک آیات الکتاب د آیاتونه د کتاب دي الله درته باریک رازونه د هدایت خای چې اسشي دي تلک آیات الکتاب د آیاتونه د کتاب دي والذی هوسو انزل نازل کړي شوی دي الیک استا طرفتا نو دعوی دلته کې خو د صداقت قرآن تاسو ته د دې صورت به دوه موضوعګانې غټې غټې وي یو دعوه د توحید ده او یو دعوه د صداقت قرآن ده او بحث بعد الموت به هم پکې ذکر کېږي او تسلی ده پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نور پکې تخویفات دي او زیرې دي پکې الف لام میم را اعلی او باریک رازونه د هدایت تلک آیات الکتاب د آیاتونه د کتاب دي والذی هغسو انزل چې نازل کړي شوي دي الیک ستا جانب ته من ربکانو دا ستا د رب د جانب نه دي الحق چې حق دي ولکن لیکن اکثر الناس ډېر د خلکو نه لا یؤمنون ایمان نه راوړي دا آیاتونه دا باریکې درته الله رب العزت په دې قرآن سره ثابتوي هر څه درته وایي په هر څه څیز کې نښه شته خدا خلک اکثر خلک چې دي ایمان نه راوړي نو دا دوه وجو ایمان نه راوړي یو د بغض او د عناد د وجې د بغض او د عناد د وجې او دویم نمبر د مفاداتو د وجې چاته مختلف مفادات دي د هغې د وجې نه راوړي بیا الله فرمایي اوس د توحید دعوی توحید ده الله یقین الله رب العزت الذي هغه ذات نو دعوه شوه ورپسې ډایرکټ دلیل دی په دعوه باندې الله رب العزت هغه ذات دی رفع السماوات چې اوچت کړي دي اسمانون لرا بغیر عمد بغیر دستونو ترونها چې تاسو وینئ دغې لرا تاسو وینئ دغې اسمان لرا بغیر دستونو ثم استوى نو یا خو د اسمان بالکل بغیر دستونو دی کومه چې د عامو مفسرینو رایه یا د داسې ستنو دی چې هغه ستنې تا ته نه ښکاري کومه چې رایه ده د سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د حضرت حسن بصري رحمه الله او یو مفسر ورسره بل دی د هغې چې کومه رایه نو هغه به بیا معنی داسې شي الله الذي یقینا الله هغه ذات دی رفع السماوات چې اوچت کړي دي اسمانونو لره بغیر عمدن بغیر د داسې ستنو ترونها چې تاسو ووینئ هغې لره بغیر د داسې ستنو چې تاسو ووینئ هغې لره داسې ستنې چې تی نه ویني لکه تحفه نصایح والا ورته بیا په اشعارو کې اشاره کړې ده هغه 1500 ستنې دي وغیره خو عامه معنه دا ده مشهوره خبره دا ده چې د کوم چې عام مفسرینو رایه ده چې بغیر د ستنو پیدا دي ثم استوى بیا برابر شوي دي علی العرش په عرش باندې بیا استوا وکړه بیا مستوی شو علی العرش په عرش باندې نو بیا مستوی شو په عرش باندې خبره ثابته ده قرآن عظیم الشان مستوی شو په عرش باندې بلا کیف کما یلیق بشانه علی العرش الله رب العزت په عرش باندې مستوی شو خو څنګه چې د الله شان لایقه ده مستوی استوا ویلی شي چې ته په یو څیز باندې کښېنې نو اوس بنده ته دا ویلی شي مثال په طور زه به ووایم چې دا پلانکي دغه ځای داسې ناستې دا بل داسې ناستې یا په کټ کې کېناسته یا خپې ځوړندې کړې خپې یې کټ ته وخېجولې او سره سپلو وخته او سره د سپلو کوشو خو د الله رب العزت باره کې دا څیزونه ته نشي استعمالولی بس الله استوا وکړه کما یلیق بشانه چې څنګه د هغه د شان سره لایق دي الله اورېدل کوي خو د هغې دپاره د سترګو د غوږونو ضرورت نشته څنګه چې د الله شان سره لایقوي دغه شان اورېدل کوي الله لیدل کوي بصیر ذات دی خو د هغې دپاره د سترګو ضرورت نشته د هغې نه الله پاک دی د جسم نه الله پاک دی څنګه چې د الله شان لایقه دی به څنګه شان کېږي امام مالک رحمه الله چې دا یو مسلک لوی امام دی لوی مجتهد دی د هغه نه سوال شوی دی نو هغه وی الاستوا معلوم استوا معلومه ده استوا معلومه ده والایمان به واجب ایمان به لازمی دی د قرآن نه ثابته ده څوک چې انکار کوي بیا کفر دی نو والایمان به واجب دا به معنی چې الله مستوی شوی دی په عرش باندې ایمان به لازم دی والکیفیت مجهوله کیفیت مجهول دی موږ ته پته نشته څنګه ده بس چې څنګه د الله شان سره لایق دی
والسؤال عنه بدعة او سوالونه بکی کول چې دي دا د نوې زماني ایجادات دي بدعات دي دا مخکې سلف صالحین او صحابه په دې کې سوالونه معلومه نه کړي بس چې څنګه اورېدل د بازانې په دې کړي او اوس چې دا مسله ګرځېدلې د زینت د خلکو نو خلکو باسم بکی یو بکی د سواد نه راوچل شي یو دوه بکی په خبر نو بیا بکی دی خو ورپسې تنګینه کیسه مضبوطه شي نو د سوشل میډیا زینت دی وګرځونو دا خبره دومره ګرانه ده چې خو یعنی من خدا نه وایو اکابر علما په خپل وایي چې په منځ د علماو کې که چېرته ډېر باس په دې حضرت شاه صاحب رحمه الله لیکلي دي حضرت شاه صاحب لیکلي دي چې په اسماء صفاتو کې چې څوک بحث کوي دا د سره په اهل سنت والجماعت کې داخل نه دی امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي په حجت الله البالغه کې چې د الله په صفاتو کې څوک بحث او مباحثه کوي نو د الله په صفاتو کې چې بحث کوي یو به یا به یو خواځي یا به بل خواځي خوایي کې به کیسه به روانېږي دا د سره په اهل سنت والجماعت کې داخل نه دی دا خو د مجسمو د دغه خلکو خبرې دي نو احتیاط پکار دی نو هغه خو لازمي خلکو ځکه یې پکې سکي دا زینت ګرځېدلې دی د عامو خلکو چېرته د سواد نه یو هم کس راپاسي دوه درې کتابه یا وګوره یا مه ګوره چېرته یو انجینر راپاسي نو هغه په دې څیزونو کې بحث شروع کړي او چېرته په اسانو الفاظو کې دا خبره نقل کړي د خلکو به هغه بیا لوی چې دی نو بلا اختلافات کیسې جوړې کړي ځکه خبره ځکه یو الله رب العزت بل ځای کې فرمایي وهو معکم اینما کنتم وایي تاسو چې چېرته یې الله تاسو سره دی دلته الله رب العزت وایي استوا علی العرش هلته وایي وهو معکم اینما کنتم کوم ځای چې الله در سره دی الله رب العزت بل ځای فرمایي چې ستا د شارک نه الله تا ته زیات نږدې دی ته دعا کوه الله یې قبلوي نو داسې به ووایې چې الله مستوي شوی دی په عرش باندې استوا ثابته ده الله په عرش باندې مستوي دی او الله رب العزت د تا سره دی چې ته کوم ځای الله رب العزت تا سره موجود دی نو کیفیت الله تسبار الله په پوری ثم استوى على البحث مباحثه په بدري شذونو کې یا چې دا بعضی سخت الفاظ یې ته په خدای کې نو کا ابل ازما سره یو کس لګیاو چونکه موږ دا ترجمه دغه لول کوو یو کس په مسنجر باندې ما سره لګی نو زه ډېر زیات خوشاله شوم په خبرو عام کس او هغه وی چې زه صرف د شهید ادریس سے بیان نور ما خپل لګیاو او یو رااله بل علیات چې دا بیانونه ځکه وی دا په سوشل میډیا د کیسې دومره غاډي وړي شوی چې ما ته پته نه لګي چې کوم ورم کم نه وي چې دا عالم راته معلوم دي چې دا صحیح دی بس دا صرف وایي احتیاط پکار دی په دې سیزن کې ثم استوى على العرش بیا مستوی ش په عرش باندې وسخر الشمس مسخر کړي دین ور لرا والقمر اوس سپوږمۍ لرا مسخر کړي دین ور لرا اوس سپوږمۍ لرا یو د انسان د خدمت لپاره دا مسخر کړي دي خپل خدمت لري یا مسخر کړي چې دا په خپل دایره کې چلیږي په خپل د دې چې کوم رفتار مقرر کړي دا غي نه خو دي نشي کولی کدا غي نه معمولی اخوا دي خوا کوي نو کیسه رواني دا غي نه معمولی اخوا دي خوا کوي کیسه رواني کله چې الله رب العزت اذا الشمس كورت دې کیسه ختم کینو هغه چې دې هغه مرکز دې چې دای ختم شو بس کومه کیسه بیا خپل هغه به بیرانه شو وغیرہ الله به کیسه ختم کی د چړې پېژان وسخر الشمس مسخر کړي دین ورلرا والقمر اسمګمې لرا كل هر یو د دینا یجریزی لاجل مسمى تیونیټی معلوم دار پوری هر یو د دینه چلیږي د یو نیټي معلومه پوری نو الله رب العزت ذکر وکړو چې نور او سپوږمۍ مسخر کړي هر یو د دینه چلیږي په نیټي معلومه پوری نو هر چې نظریات دي اوس کی سره ته پته نشته خو چې روح المانی والا کوم را نقل کړي داغه په وخت کې دوه نظریې غټې چلې دي صاحب د روح المانی په وخت کې دوه نظریې غټې چلې دي هغه لیکلي دي وایي دوه قسمه ډلې په ساینس پوهانو کې زمونږ په دې وخت کې چې کوم د ساینس والا طبقه ده وایي دوه قسمه خلک دي وایي یو وایي چې دا ستوري هسې چې دي دا چلیږي او ځمکه ولاړه ده او بل وایي چې نه دا ځمکه ګرځي او دا ستوري چې دي دا په خپل ځای ولاړ دي زمونږ په وخت کې دا دوه قسمه طبقې دي هغه داسې لیکلي نو هغه وایي که چېرته ما ته ساینس او دلایل دا ثابته کړي
چې دا ځمکه هم ګرځي راګرځي او دا سپوږمۍ هم ګرځي نو دا به ومنم دا ټیک ده خو که چاته ما ته ساینس دا ثابته کړي او ما ته په دلایلو مضبوط هم کړي ما ته وایي چې دا دلیل دی دا دلیل دی چې دا سپوږمۍ او نور په ځای ولاړ دي نو زه به ورته ووایم چې ستا سپوږمۍ او نور ستا دا دلیل غلط دی او نور او سپوږمۍ دا ګرځي ځکه چې دا په قرآن سره ثابته ده او ستا خبره زه د قرآن او د احادیثو په مقابله کې نه خبره خو لیکلې ده بیا بل ځای لیکلې دي بلکې یوې نظریې باره کې هغه وایي چې د اوبو په باره کې نظریه وه اوسه پورې 3000 کاله تقریبا وچلېده چې دا مفردې دي او بیا ورپسې نظریه بله قایمه شوه چې نه دا مرکبې دي اوس چې دی بله او خلک دې تحقیق پسې روان شو 3000 والا تحقیق چې دی پرېوت نو خبره دا ده چې قرآن حدیث د هغې خبره چې ده هغه به نه ګورځي د دې وجې علامه سید حسین احمد مدني رحمه الله چې کومه ډوبانې پته وه د لاؤډ سپیکر متعلق نو هغه ورکړې وه چې په دې باندې مونځ نه کېږي ولې نو هغې وجه لیکلې وه چې د ساینسپوهانو په منځ کې خپله حالانکې حسین احمد مدني رحمه الله چې په جدي تعلیم باندې کوم هغه زور وړي وغیره ته وګورې د هغې ځان نه پای مستقل کتابونه دي د هغه چې خپله رساله د نصاب مدني خپل ځان نه بیا نصاب جوړ کړو چې څنګه به جدید تعلیم او عصري او دیني علوم چلي بلکې بنګال کې په بعضې ځایونو کې رایج کړی هغه وی وجه دا ده وي د ساینسپوهانو په منځ کې خپله اختلاف دی وي یو ډله وایي چې دا اواز د نوې چونکې راوته وي د اواز د لاؤډ سپیکر چې دی کله چې ته په ګمبد کې اواز وکړي مثال په طور د اواز دوباره روتنبوي نو دا دغه راتنبېدلې اواز په شان چې دی دکه اواز راتنبېدلې اواز چې دی دا لاؤډ سپیکر بار کوي دکه یو مثال یې ورکړي هغه ورله وایي او هر چې راتنبېدلې اواز چې ته یو طرف ته اواز وکړي هغه اواز روتنبېږي په دغه مثال بیا چې څومره اوازونه ورسرتالی د لاؤډ سپیکر یو څه بل څه نو په هغې باندې علامه شامي رحمت الله علیه اوږد تحقیق کړی دا په تحقیق کې باید مونږ نه کړي بیا وروسته چونکې ثابته شوه چې نه د اصل دغه د اصل اواز دی نو په خدام الدین کې کوم چې علامه احمد علي لاهوري رحمه الله رساله وه هغه بیا د خپلې فتوې نه رجوع وکړه چې زما دا فتوا دا اوس صحیح نه ده او دا نه لګي او دا خبره ټیک ده چې دا اصل اواز نو داسې ابتدا کې یو څیز راوځي په هغې باندې یو بل هغه مختلف کیدی شي خو د قرآن حدیث خبره دا غلطه کیدی نه شي کومه نظریه چې هغه ورکړې اوسه پورې هغه چلېږي یدبر الامر انتظام کوونکي د کارونو دي یفصل الآیات په تفصیل سره بیانوي آیاتونه لره لعلکم بلقاء ربکم خایږي چې تاسو په ملاقات د رب خپل توقنون یقینو کې خایږي چې تاسو د رب په ملاقات باندې یقینو کې نو خبره دا ده الله رب العزت په تفصیل سره اوس دا آیاتونه تا ته د ساینس لاره چې دا هغه کولو ده د قرآن حدیث خلاف یې مه پېښ کوه ځان ته یو څیز دی قرآن حدیث د څه لپاره راغلی په هغې کې ته ولګوه د دې خلاف سره وړمه د ځان له مضمون دی هېڅ فیصده یو څه د خپلو کې د سره د یو بل سره تضاد نشته او ته پکې به زوره تضاد راولې تضاد به پکې نه راولې تا ته د ساینس لاره ګولو بیا پکې تحقیقات کوه بلا نښې دي پکې وهو الذي خدای هغه ذات دی مد الارض چې ویړه کړې د ځمکې لره خورا کړی د ځمکې لره وجعل علی الماء پس اوبو باندې ځمکه خورا کړې ده وجعل او ګرځولي دي فیها خښ کړي دي په دې کې رواسي غرونه وانهارا او نهرونه وجعل فیها ګرځولي دي نو دا غرونه چې دي داسې نه دي ویلي الله رب العزت چې دا مې په د پاسه پیدا کړي دي الله نه الله وایي دا د لاندې نه دي وجعل فیها ګرځولي مې په دې ځمکه کې مې دا غرونه ګرځولي او دی بیا وروسته تحقیقات کوي چې او کیسه داسې ومن کل الثمرات او د هر قسمه میوونه جعل فیها ګرځولي دي بیا په دې کې زوجین اثنین جوړې یغشي اللیل اغوندوي شپې لره اغوندوي شپه النهار ورځ ته نو ورځ په شپه کې راغونډوي او شپه په ورځ کې کله یو سیوا کې کله بل سیوا کې کله شپه اوږده شي کله ورځ اوږده شي
نو الله رب العزت هغه فرمایلی چې بار څه کې جوړې پیدا کړې دي دی به اوس تحقیقات وکړي چې په بوټو کې چې دینو دا نر او ماده شته او یا په دې بل سیس کې مشته په دې کې مشته اوس په خلک تحقیقات دي د دې هغه په دې ذریعہ منتقل کیږي بعضې په بوټو کې دواړه موجود دي بعضې یو بوټي بل بوټي دی خوایي او حشرات یا وغیره دا راشي دې ته منتقل خلک اوس تحقیقات کوي الله رب العزت هغه فرمایلو چې په هر څه کې مو جوړې فرمایلي ګرځولي دي ان فی ذلک یقینا بدی کی لآیت نشانی دی لقوم دپارا دہا قوم یتفکرون چی دی فکر کوي سوچ کوي اللہ رب العزت وی داغی دپارا بدی کی نشانی دی دی وجی امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمه اللہ تعالی فرمائی کہ چرتا یو کس پا یو داسی زیکی پیدا شد چی در سر دا دعوت یا دا تبلیغ سے تصور نشتا چی دا تورسی بیام دی بچی را ٹنگی گی نو دا اللہ پا توحید باندی بلی را ٹنگی گی دنا پا تاکوز دا با سوچ کروی فکر بے کروی دا دا عقل نم معلومی گی چی دا دم رسیزو ندی دا سو پیدا کی دا دیو پیدا کول کشتا باغیر دا پیدا کولو دا نکی لگا ابراہیم علیہ السلام لا معشوم وی بار رگوتا نو دا مور نے تپوسو کو وی مور گڑی وڈی دا گڑی چا پیدا کری نو آگے ورطی دا دی شکونکی پیدا کری وی دا شکونکی چا پیدا کری دا نمرود پیدا کری وی نمرود چا پیدا کری نو مور ورطی غلی شا وی دی که سوالو نمکا نو دا فاقر سرم معلومی